ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورونو د سیرت په زمن کې څه حالات او څه بیانات شوي موږ د احد د واقعې او د غزا حالات ذکر کړي او څه ځای پورې خو څه ملګرو تقاضا وکړه چې د بدر نه بعد بعضې حالات هغه تاسو پرېښودلي دي او هغه مو په دې سیرت کې نه دي راوستلي مطلب یې دا و چې دا پکې راولئ چې دغه هم خلکو ته د هغې وضاحت وشي موږ خو کوشش کوو چې اختصار نه کار والو خبره ډېره زیاته اوږده نه شي خو بهرحال د چا چې تمنایي نو ډېره ښه خبره ده خدای دې ورله اجر ورکړي نو هغې کې یو دوه درې وړې واقعګانې دي هغه درته بیانوم نن انشاءالله کله چې د بدر جنګ وشو نو په بدر کې خو الله پاک مسلمانانو ته غلبه ورکړه نو او د هغې واقعات تفصیل سره مخکې بیان شوي دي نو یو صحابي دی نابینا په سترګو باندې معذور د مدینې منورې په خوا کې یوه ښځه اوسېدله اسما یهودیه هغې به په نبي علیه صلات وسلام پسې ډېرې سپکې ویلې شاعره وه او سپک اشعار به جوړول د نبی علیه صلات وسلام خلاف د مسلمانانو خلاف د دین اسلام خلاف
نو دغه نابینا یهودي مسلمان صحابي هغه دا قصد وکړو، اراده وکړه چې که نبي علیه الصلاة والسلام او صحابه کرام د بدر نه الله صحیح سلامت راوستل، نو دا نظر یې ومنه چې دا عصمه یهودیه به زه مردارو، ځکه الله ته کنځلې کوي، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کنځلې کوي، دین اسلام پس سپکی وی. نو په دې انتظارو چې کله هم نبی علیہ الصلوۃ والسلام د بدر نراشی نو زبا دا مردارو مو بیا به دې زیره په نبی علیہ السلام کوم. دی واقعیت خیال کوي دا ډیره اهمه واقعه ده، اسې تشه قصه نه ده، صحابي دی او نابینا دی. موږ په غړېدلو سترګو باندې هم څه نشو کولی، او هغه نابینا دی په سترګو باندې. چې کله نبی علیہ السلام د بدر نه واپس شو، ځکه بدر خو کافی فاصله باندې د مدینه منورې نه واقع دی، 150 کیلومیټر فاصله ده، لاره کې غرونه دي، شړې دي. اوس خو پکې ښکلی روډ دی، خو پخوا خو پکې ښکلی روډ نه و که نه هغه زمانه کې. نو نبی علیہ الصلاة والسلام چې کله راغی نو دې صحابي اراده وکړه ځان سره توره واغست، د شپې په وخت کې ورغی، په سترګو اوس بین ړوند دی. نو لاس یې تپول را تپول چې دا ماشومان چې ته خوږ نه کړمه، دا ماشومان را نه ونه لګي. نو ښځه یې معلومه کړه او دوله په دې سینه باندې دا توره کېښوده او زور یې پرې وکړو، پورې را پورې دې وښکله، او بیا یې پکې دا توره تاو کړه چې مرداره شي. هغې چغه وواله، د دې توره را وښکله او راغی. سار نبی علیہ الصلاة والسلام سره چې ملاقات وشو، نو نبی علیہ الصلاة والسلام ته وویې چې یا رسول الله ما خو بیګا دا جل کړی دی، په دې به ما ته ثواب میلاو شي، ګناهګار خو پې نه یم. نبی علیہ السلام وی تا ته په دې دومره هم ګناه نه میلاویږي چې ته په خطا د دوو ګډو بیزو ښکرې یو بل سره ولګي. دا د عربو یو د کموالي د پاره یو لفظ چې استعمالوي، وی معمولی غوندې ګناه نه ده، بلکې دا خو تا کمال وکړه، ځکه چې هغه بېدینه وه، کافره وه، یهودیه وه، او د دین اسلام خلاف یې کوو. نو دا تا مرداره کړه. الله تعالی د غزا او د مجاهد درجه درکړه، داسې وړه خبره خو نه ده. د هغې نه بعد یو بل کافر دی یهودي، ابو عفک د هغه نوم دی. هغه نبی علیہ الصلاة والسلام د هغه متعلق خبره وکړه. یو صحابي اراده وکړه یا رسول الله ته دا غواړې چې دا سړی زه مردار کم بیا، اجازت یې ترې واخست او لاړ ورغی. هغه هم دقه طریقه اختیار کړه چې د هغه په دې سینه باندې توره کېښوده او هغې پکې ور ومنډله او مردار یې کړ. دا واقعات د صحابه د قربانۍ دي په حقیقت کې. دې ته کتل پکار دي چې صحابي دا نشي برداشت کولی چې نبی علیه الصلاة والسلام ته دې څوک په کمزوري نظر باندې وګوري.
په سپک نظر دی ورته وګوري. نو د دغې وجې نه هغوی به ځان ته نه کتل چې موږ ته به تکلیف ورسي. اوس دا نابینا صحابي دی ورځي لارو ته نه ده معلومه، په توکل ور روان دی. د هغه نیول اسان، د هغه قتل کول اسان، په هغه پسې منډه وال اسان. ړوند به کوم خوا منډه وي؟ په دې روغ سړک روان کا، پټي ته به دنګلي، کندې ته به دنګلي. ړوند سره خو چې بل ملګری نه وي نو تلی نه شي. خو د هغې دې قربانۍ ته تاسو سوچ وکئ، دومره عظیمه قرباني ورکوي. نو د بدر دا جنګ چې کله وشو نو کافرو ته خو ډېر خطرناک شکست میلاو شو. نو کعب ابن اشرف یو یهودي و، بهترین شاعر و، نوجوان سړی و، ښایسته ښکلی. د نبي علیه الصلاة والسلام په شان کې به یې ډېرې ګستاخانه شعرونه ویل. او چې کله د بدر جنګ وشو نو لاړ مکې مکرمې ته، او د هغوی سره جړاګانې وکړې. د هغه مړو مرثیې جوړې کړې، هغه یې ویلې، په خپله به یې هم جړل او نور به یې د ځان سره جړول. دغه کو لوی لوی خلک چې ځان ته به یې سوي ابو جهل غوندې، عتبه، شیبه، ولید، داسې غوندې خلک په دغه جنګ کې شریک وو او هغه مردار شوي وو. د هغې خاندانونو ته ډېر لوی درد رسېدلی و، ډېر لوی غم رسېدلی و. نو دی لاړ، اولته به اشعار وي، مرثیې به یې ویلې او خلک به یې جړول. او بیا راغی کعبې مبارکې ته، او د کعبې مبارکه ټول کسان ورسره دي د مکې مکرمې. د کعبې مبارکې غلاف یې ونیو، وی هغې پورې به قسم یې وکړه په لات او په عزا، دا د هغوی غټ غټ بوتانو، وی هغه پورې به نه قلاریږو چې څومره مسلمانان ختم کړي. کعب ابن اشرف خو د مکې مکرمې نه واپس خپل کور ته راغی. د هغه کور الله دې مونږ تاسو بیا بیا بوځي، د مسجد قبا ورته وایي، د مدینې منورې نه 5-6 کیلومیټره فاصله باندې. د هغې پخوا روډ تللی دی، په هغه روډ باندې چې لږ غوندې مخکې لاړ شي نو دغه ځای کې د دې کعب ابن اشرف کور. اوس هم هغه میدان شته او د آبادۍ څه لږ غوندې کنډرات هم موجود دي، د یو کمرې 2 کنډرات هم موجود دي، څه بوټي موټي هم پکې ولاړ دي. او هغه میدان غټ میدان دی، غټ چې کوم دی نو 6 کناله کور خو به وو. هسې اندازتن ویم ځکه چې ما داسې کچ کړی یم، هسې خوا کې سړک روغ تېر شوی دی. او د دې سړک نه هغه غاړه ته بیا یو باغ دی، د کجورو عظیم الشان باغ دی. دغه باغ ډېر عجیبه باغ و. هغې کې یو چینه ده، اوس ورته څوک نه پرېږدي، بند کړی ده. چینه پکې شته اوس هم، خو خلک به ورتل. دا یو چینه داسې دا برکتي چې دې ته نبي علیه السلام هم راغلی، او یو صحابي په دې غزوه احد کې زخمی شوی و. نو د هغه ځای نه چې دلته کې په دې لار راوړو دلته یې راوړ، نو دلته هغه اوبه اوبه یې ترې وڅښلې، دقلته هغه بیا وفات شو. نو هغه تبرک په بنیاد خلک ورځي، خو سعودي حکومت هغه باغ اوس بند کړی دی، ګیر چاپېره ترې غټ دیوال کړی، دروازه یې پرې لګولې،
مونږ ورل واسې تاو را تاو شو دي خو دننه د ورتلو څه انتظام نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان وکړ من لکعب ابن اشرف فانه آذى الله ورسوله کعب ابن اشرف بسوک مردار کی ځکه هغه الله او د الله رسول ته کنځلې کړي سپکې ورته کتلي دومره اشعار جوړو د اسلام خلاف د پیغمبر خلاف یو صحابي دی محمد ابن مسلمه هغه پاسید او یا رسول الله ستا دا غرض دی چې موږ یې قتل کړو چې او قتل یې کوي وی خانو مالا د بعضې خبرو اجازت راکړه زه به هلته څه داسې خبرې کوم زومانه چې په ظاهر کې به یو مطلب یو زه به تې بل مطلب لرم او وی تا ته دا څه اجازت دی چې څه وی هغه وایه دی ورغې ځان سره بل ملګری ووت خبرې اترې ورسره وکړې نو دا صحابي دی کعب ابن اشرف ته وایي یاره وایي دې سړي خو مونږه اوس نور څه شروع رسول الله مبارک یادوي دې سړي خو نور څه شروع کړي وایي څنګه وایي اوس مونږ ته وایي چې زکات راکوي پیسو ته اوس چل راولی دا خو به شریعت یو حکم راته کله مونځ کله روژه کله حج کله زکات یو په یو ځل خو ټول حکمونه د شریعت نه دي راغلي که نه اوس زکات غواړي او موږ غریبانان خلک یو موږ سره څه دي هغه وی تصور وکړه لا پته به درته ولګي مخکې به نور څه خبرې کوي مړه وی نورې خبرې په ځای پرېږده اوس خو موږ هغه پرېښودی هم نه شو کم از کم ملګرتیا اعلان هم کړی دی د عربو کې یو کار و چې په جهالت به مودرېدل نو ولاړ به بیا نو دا خو په حقه مسلمانانو او بیا چې کوم دی صحابه کرامو ویره دام ډېره بیا نامناسب خبره چې اوس هغه موږ پرېږدو ملګرتیا بیا ظاهر کوو خو څه چل ول وی ښه نو څه له راغلي یې وی دې له راغلي یو چې موږ له غلې دانې راکړه غنم جوار راکړه ته مالدار سړی هغه وی بلکل بدله درکم خو ما سره به څه شی ګاڼه کوئ څه به ګاڼه کوو وی خپلې ښځې راولئ ما سره یې ګاڼه کوو هغه ورته دا خو ډېره زیاته سپکه خبره ده یو خو د ښځې پیغور به موږ ته کېږي دویمه دا ده چې ته خو ډېر ښایسته ښکلی ځوان یې نو که زمونږ ښځې در باندې عاشقې شي نو بیا به څه دا خو به د خیر نه فساد ډېر شي نو دا خو نه شو کولی ښه نو وی خپل زامن راولئ بچي راولئ ما سره یې ګاڼه کوي وی مړه دا هم نامناسب ده دا بچي سبا به ورته خلک پیغور کوي چې مړه ستا پلار د 2 سیره جوارو او د 2 سیره غنمو وربشو په خبره کې ته ګاڼه کړی وې مړه نو هغې ته به پیغور کېږي دا هم نه شو کولی مړه وی یو کار به وکړو مسلمان صحابي ورته وایي وایي داسې به وکړو که نه چې تا ته ښه پته ده چې دا د جنګ زمانه ده هر وخت جنګونه وي خو موږ به اسلحه راوړو تا سره به کې تورې دا به راوړو تا سره به ګاڼه کېږو هغه به ټیک ده راشه بېګاله شپه کې راشئ خپل ملګري لاړل تورې ښه تېرې کړې وې برابر کړې وې د رسول الله مبارک نه خو اجازت اخیستی و خبرې اترې اواز یې ورته وکړو چې اواز یې ورته وکړو دی را روان شه راکوزېږي د بالخانې نه نو ښځه ورته وایي مه کوزېږه د دې اواز نه د وینو څاڅکي ښکاري ماته جادوګره و هغه مه کوزېږه هغه وی نه یو غیرتي انسان ته چې د شپې اواز د نیزې د ګزار دپاره هم وشي نو دی به ځي نو زه ځم ورکوزېږم او دا بل څوک نه یو خو محمد ابن مسلمه دی او دا بل چې کوم دی زما رضاعي رور دی خپل خلک دی
دی راکوش دی د شکل صورت نه هم ښایسته و غټ غټ ویښتې پرې ښودلي و ښکلي او ډېره خوشبویي اعلی قسم بیا لګوله دا محمد ابن مسلمه ورته وایي هلکه ستا د دې سر نه خو ډېره ښکلې خوشبویي نه وې زما ټول بدن خوشبویه دی مړه وې د دې ویښتو دا بوی دی ډېر مزېدار دی خبرې اترې کړې وې دا سر لږ راښکته کړ چې زه یې بوی کړم نو اندازې ولګو چې دی به نیسم څنګه هغه ورته سر ښکته کړ غټ غټ ویښتي و د پکې لاس ماس هم داسې وواله او ویښتو پورې پوزه ومږله ملګري ته یې ماته راشه ته یې بوی کړه که نه څومره ښکلی بوی کوي هغه هم بوی کړه بیا یې خبرې اترې کولې بیا ورته وایي یاره دا سر یو ځل بیا نه راښکته کوې هسې بس روانېږو ځو د اسلحه تاله درکوو او دا غنم جوار تا دغه کړي دا مونږ یوسو هغه ورته بیا سر راښکته کړه چې سر یې راښکته کړه نو دا ویښتې و لک لک په موټي کې داسې ونیول او ملګري ته یې په سترګه باندې اشاره وکړه سټ یې ووه نو هغه خو توره نه وه سم کټارۍ وه بس خو چې څنګه یې پرې ګزار وکړه نو سر یې وله جدا کړ سر یې په اوږه راواغسته او دی مردار پرېښوده راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم مجلس ته راورسېدل سار رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې څنګه نبی علیه الصلاة والسلام دوی ولیدل نو نبی علیه السلام افلحت الوجوه دا کوم خلق چې راغی دا مخونه کامیاب شو نبی علیه الصلاة والسلام ته صحابه ووی قد افلح وجهک د الله رسول ستا مخ کامیاب شو دغه دی دا مردار سر سر یې ورته وغورځو سبا د خلک راغی وی بېګا ستاسو سړي راغلي او زمونږ کعب ابن اشرف یې وجلی نبي علیه السلام یې ډېرې ښې کړي هغه کنځلې کولې دین اسلام ته الله ته ما ته نو ډېر زبردست کار یې کړی ښه کار یې کړی بس هغې خو حیران خاموش پاتې تاسو ولې عادي شک نه کوئ تاسو سره مونږ خبره کړې وه او د هغې د پاسه تاسو چې کوم دی نو وعدې ماته وایي او بله مختصره واقعه درته په مختصر انداز کې بیانوم ابو رافع یهودي دی خیبر کې اوسېږي خیبر نه لږ دی خوا ځای دی په هغې کې اوسېږي دا هم ډېر د نبي علیه السلام دشمن او د اسلام او د دین اسلام او د الله د رسول دشمنو هغه نبی علیه الصلاة والسلام د هغه متعلق وي دا کعب ابن اشرف چې مړ کړی و دا د اوس قبیلې خلکو نو د خزرج بله قبیله وه هغې وي چې اوس قبیلې خو ډېر لوی کارنامه وکړه خو د دینه به غټه کارنامه مونږ کوو نبی علیه السلام چې کله دا خبره وکړه چې ابو رافع مردارول غواړي نو د خزرج قبیلې کسان پاڅېدل عبدالله ابن عتیق او نور ملګري ورسره دي وی موږ له اجازت راکړي لاړو ورسېدل خیبر لرې دی 180 کیلومیټر فاصله ده د مدینې منورې نه هلته چې ورسېدل نو دی د خپلو نورو ملګرو ته وایي تاسو دلته کښېنئ یو پټ ځای کې او زه ورځم د ده دې قلا ته د ورننوتو څه تدبیر کوم څه چل ول جوړوم چې دې قلا ته دننه ورشم نو دا د ماښام ټیم دی دې بار ځای کې داسې په قلا نه بار پټي کې کېناسته داسې اندازه باندې کېناسته لکه سړی چې اودس ماتوي میتیازو ته ناست نو کوم سړی چې څوکیدار دی ګیټ کیپر دی او ته وایي یا لکه که دننه راځې خو زر راځه زه دروازه بندوم که نه د بار سړی نو بیا چې زه دروازه بنده کړم دا ډوغه ګوګونه که څادر یې په ځان راچولی او دننه لاړ قلا ته دننه لاړ دې قربانۍ ته ګوره
دې قربانۍ ته ګوره چې دا څومره قرباني دی ورکوي. لاړ د سارو سره غلی غوندې کوم ځای کې څاروي ولاړ د هغې سره غلی غوندې په یو ځای کې پټ شو او خلک بره بالخانې ته وختو. دویم چت باندې ابو رافع د ګپ شپ دپاره د قصه ګویۍ دپاره خلک به راغونډول. هغې راوت پوړۍ به راختلي دي. دې څوکیدار دروازه بند کړه او بیا چې کوم دی هغه چابیانې یو ځای ته ځوړندې کړې که میخ ټکوالی مثال په طور دیوال کې هغې ته ځوړندې قصه ګویي وشوه. په دې قلا کې به دننه ډېر خلکو پخوا دا طریقه وه. عربو کې چې کوم کلي مونږه پخواني لیدلي دي نو هغه داسې دي چې په یو قلا به پوره 15 شل کورونه یا د دې نه هم ډېر نو چې کله هغه د دوی هغه ګپ شپ ختم شو نو هر سړی خپل کور ته لاړ نو او ما چې اندازه ولګوله دوی هم سملاستل. وی بس هغه چابیانې مې راواغستې اول خو مې ځان ته غټه دروازه کولاو کړه خو هسې مې د بار نه د دننه طرف نه بنده کړه. وی بیا چې به تلمه یو دروازه هغه مې کولاووله په چابۍ خو په ځان پسې به مې بندوله چې د وروستو نه راپسې څوک رانه شي. ورسېدم د ابو رافع اوس تیاره ده ډیوې وجلې ده چې دې معلوم کړمه چې دا بدبخته په کوم ځای کې دی چاته زنانه مړه نه کړمه چاته ماشوم مړ نه کړمه. نو وی ما آواز وکړو یا ابا رافع وی دا آواز راک چې لبیک ولې څه چل دی بس وی د دې سره ما هغه اندازه ولګو چې دی په دقه ځای کې دی بس په توره مې پې ګزار وکړو ګزار خطا لاړ چې ګزار خطا لاړ وی ما ده چغه کړه چې هلکه په ما چا ګزار وکړو وی ما ورته اواز بدل کړ چې هلکه څه چلو شو وی دی لږ داسې رانیغ شو وی چې دغسې چا روان ګزار وکړو بس وی ما ورته ځان توله کړو په دې سینه مې ووه او بیا مې چې کوم دی نو په دې سینه کې وله دا توره ورکړه او پورې راپورې مې ترې وښکره. ښه مې یقین پرې راغی چې مردار مې کړ بس دی خو کش کړپ نه ووتو ما په ښکته را منډې کړې راکوزېږم سپینه سپوږمۍ ده اخري پوړۍ ته لا نیم راځمایږي دا اخري پوړۍ ده 2-3 پوړۍ بره پاتې ما چې دا نو چې خپه مې ځمکې ته چې دراز را پرېوتم دغه ځای کې مې خپه غوټه ماته شوه پنډۍ کې مې خپه غوټه ماته شوه وی زر مې پټکې د سر نه راکوز که خپه خو مې پې کلکه وتړله او را منډې مې کې ملګري خو مې چې کوم ځای کې ناست و هلته ناست و هغوی ته مې وی چې تاسو شابه ځئ په منډه باندې رسول الله مبارک ته زیری ورسوئ چې سړی مې مردار کړی خو زه لږې سارېږم پته نه لګي کاسې نه چې حرامي ژوندی پاتې شوی چې اعلان وشي نو سار چې به چرګو بانګونه وکړو وی د قلا د بره دیوال نه اعلان وشو چې قتلا ابا رافع البارحه تیره شپه بیګا شپه ابو رافع چا مردار کړی دی بس وی زه پوه شم چې ځکه خیري کار خو مې وکړو او را منډې مې کړې په ګوډه خپه په ماته خپه ګوډه نه په ماته خپه باندې خپلو ملګرو ته مې ځان دې قربانۍ ته ګوره د دې قتل کولو ته ګوره بیا د خپې ماتېدلو ته ګوره بیا د خپې ماتېدلو سره دومره اوږد مزل وی ملګرو ته مې ځان ورسوی ما ورته ویل چې هلکه مبارک شي سړی مې درله یخ کړی دی خو دا چې چا به ځو منډې وی نبی علیه السلام ته ورسېږو سهار مانځه ټایم دی نبی علیه السلام ته مې قیصه چې وکړه ما ته یې خپه اوږده کړه وی ما خپه اوږده کړه رسول الله مبارک پې لاس راغ داسې شوه لکه دا ماته نه دا د نبی علیه السلام معجزه
او بیا دغه خپله د مرګ پورې زما په دې خپه چته درد نه چې خارخ هم دی ولې د رسول الله مبارک لاس پې لګېدلی معمولي خبره خو نه وه د چا لاس پې لګېدلی نسبت راغلی و هغه نسبت په وجه دا واقعات مختصر ما بیان کړه تاسو ته دا د بدر او د احد په دې منځ کې دا واقعات شیو دې خبرې ته اشاره ده چې د پیغمبر په ګستاخۍ باندې به سر قرباني د نبی علیه السلام په ناموس باندې چې څوک کیچړو چاله یو څه نه څه په بد نظر ګوري نو بیا به ته دې ته نه ګوري چې زه غریب یم زه مالدار یم زه نیازبین یم زه غیر نیازبین یم نه ته مسلمان یې زه مسلمان یم الحمدلله بیا به د نبی علیه الصلاة والسلام په ناموس باندې خپل سرم قربانو صحابه دې دومره لوی لوی قربانۍ ورکوي زه دا خبره ډېره زیاته کوم چې دا دین موږ ته صحابه کرامو د هغې نه وروستو د وینو په بخور کې را رسولی دی ما او تا پې لا خوله نه ده وښکلې دا هغه واقعاتو چې کومو ملګرو ویلي وو چې یاره دا واقعات پاتې دي او تاسو پکې نه دي بیان کړي نو انشاءالله هغه هم مختصر انداز سره بیان شو ځکه چې یو واقعه ډېر تفصیل اوږد وخت غواړي الله دې موږ ته عمل نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين يا رب